نجلۍ وږو تالو در سره راوړه یادې انګور نه خوري نجلۍ وږو تالو در سره راوړه السلام علیکم ستړي مس سال دی څنګه ښایست ماشاءالله ماما د کلچر ډېر نن ورځ ده خاص پښتوني کلچري ورځ ده نو ماشاءالله تا هم ښه لونګۍ تړلې ده نو د کلچر ورځ په باره کې یو 15 خبرې د پښتونوالي هغه وکړه پښتونوالو خو اوس تر ډېره حده پورې سته نه خو بهرحال موږ بیا هم هغه یادیاني وکړو د پښتو دغه به یاد کړو بالکل ستا کور ودان په دا ډول ښه ورځ چې ته پښتانه وکړې نو موږ ته هم ډېر خوند راکوي پښتون خو یو د خپل کلچر له وجې ډېر مشهوره دی غیرتمند دی مهمانوازه دی او اسلام پسنده دی دا ګډ تعریفونه په پښتانه کې شته نو دغه موقع خو باید چې موږ هر سړی دغه سوچ وکړو له ځانه زه دغه ډول دغه جوړ کړو دا کوم خصوصیات چې په پښتانه کې شته موږ سره به د برای نام پاتې شوي په کار چې برای نام نه پاته موږ راولاړ شو بیرته هغه کم عمل چې به دوی کاوه کومه سیالي چې به دوی درلوده کوم غیرت چې به دوی درلود کوم توپک و ننګ و داسې د دوی درلود باید چې هر پښتانه اوس راولاړ شي خالي په لونګۍ نه شي په عمل هم هغه شی جوړ شي و تا اورېدلی دی یو شاعر وایي د پښتون کلتور مې جوړ پر دینداري دی خدای خبر چې دا پښتون پیغمبر څوک مطلب د دین له حسابه پښتون څو غیرتمند و د ننګ له حسابه پښتون څه ته راو د مېلمانه له حسابه پښتون څه ته راو د جنګ او د دغه له حسابه پښتون څه ته راو په کار دا دی چې موږ هر څوک راولاړ شو و دغه شي ته خالي رواجي دغه نه کړو خالي و دغه ته په کار دی چې موږ عملي رنګ هم ورکړو له ځانه پښتانه جوړ کړو له ځانه سیالان جوړ کړو او موږ خالي د بل چا دغه نه کړو خپل کلتور نه کویر خپل دغه نه کویر او یې د بل ژبه زده کوونکی ډېر کمال دی خپله ژبه هېرونک بې کمالي ده خپل حیثیت به موږ نه بدلو خپل حیثیت به موږ نه ویرو موږ خپل کوم الله تعالی چې موږ ته کوم دغه راکړي دي باید چې موږ هغه نه کړو بدل موږ به هغه ته نور دوام ورکړو چې دا نور نسلونه خلک چې را روان دي دا نور کوچني ځوانان چې را روان دي په کار دی چې هغه د پښتانه کلچر ته د پښتانه دغه ته زیاتې ماته د هر پارټۍ چې کوي هر څوک چې کوي دا ډېر ښه کار دی پښتون د پښتانه وکړي بلوڅ د بلوڅ وکړي هر څوک د خپل وکړي دا په کار دی چې موږ څوک یو موږ خلکو ته دا ښکاره کړو موږ اول څوک وو اوس څوک یو باید چې موږ بدل نه شو موږ په هغه زړه پښتونواله باندې راولاړ شو خپل ځان پر مخ کړو په خلکو ځان وپېژنو خلک موږ وپېژني موږ خلک وپېژنو دغه به ډېر ښه کار دی ستا ډېر کور ودان ستا ډېر کور ودان دلته له موږ سره عبدالله اکجان لالا اکجان مامک هم موجوده دی نو ماشاءالله دی باصلاحیته سړی هم دی او د ګردې علاقې جانه پېژنه شخصیت دی د ګردې علاقې اردلعزیز شخصیت دی مامک ستړی مه سې سهار دی څنګه یې ښه یې یا شکر دی خیر دی لږ تکلیف درکوو دا د کلچر ورځې په باره کې د پښتونوالي په باره کې که یو دوې خبرې وکړې نو به انشاءالله بیا دا خلک به دا خبره په غور واوري او کېدای شي ډېر خلک عمل هم پر وکړي ستا کور ودان چې تا موږ ته دونې وخت راکړي نو موږ پخوا که به مو نیکهګانو کومه پلرونه وو شملور پښتانه وو بس د چا به هغه پشتمان تړل چا به دا تره لونګۍ تړلې اوس یې واجبه زمانه راغله چې ورو ځوانان ګډ په لوڅو سرو ګرځي له هر یوه هغه خپل رواج ورک شو هغه خپل رسم و رواج ورک شو د پلار د نیکه طریقه کار ورک شو دا لونګۍ چې به د خلکو پر سر وه ډېرو خلکو به د دا لونګۍ دونې عزت کاوه
چې که بدی دونې نه و هم هغه به ویل یاره دا یو سړی دی له کومې خوا راغلی چې دا ته رالونګوي و چې هر څو غټ حیثیت یې وادرېده موږ د انګرېزانو د پنجابیانو په دغه ولاړو وادرېده هغې بابا د دا څوک دی پولیس سره روان دلته ناست دی لیکن هغه زموږ پخواني خلک چې وو هغه به دا ته رالونګۍ تړلي وې ډېر ښه به ورسره ایسېده که په یو واده روان و هم ښه خوند به یې کاوه که به یو ځای په روغه کې ناست و هم ډېر ښه خوند به کاوه اوس څه داسې وخت سره بدل شو نو دا پښتون مطلب ته دا وایي چې کوم زموږ پخوانیانو غیرتمندو خلکو چې لونګۍ تړله دا دستار چې به پر سر و د دغه دستار مطابق به د دوی غیرت و د دوی ایمان هم والی او د دوی پښتونواله هم والی د دستار قدر به مکمل په خپل عمل هم ثابتول دا کول مړه پلانه تام لونګۍ پر سر د واده کړي سپک کار ده به دا خپل لونګۍ د وجې زه واده ورېده نه یو سپکه وینا کوله نه به یو سپک دی حرکت کاوه چې هغه به خلکو ته بد معلومېدی واده ورېده نو به دغه دا د پښتنو نو قدر خو لري یقینا نو صاحب دا ډېر ښه قدر لري ډېر ښه دغه کوي صاحب کور د ودان مامک کور د ودان دلته له موږ سره د خانوزۍ کلي مرغې سردار عثمان لالا موجوده دی نو د ګرد بازۍ دوی سرداران دي نو له ده زه به معلوم کړو دا یقینا ډېر دروند ډېر پګی پوه او ډېر ښایسته مجلس کوي نو سردار صاحب ستړی مه شي څنګه یې ښه یې صحت برابر دی ماشاءالله دا خو د ښایسته لونګۍ تړلې ده د کلچر ورځ په باره کې دا د کلچر ورځ په دغه هم تړلې باید چې موږ همیشه تړله زموږ په کلي کې شیر محمد اکا تړله زما پلار په پښتن تړله ډېر ښه لونګۍ تړله پاین خان اکا تړله پیر محمد اکا تړله شیر محمد اکا تړله نو ګورو خلکو لونګۍ تړلې نو ملایانو هم پخوا موږ ته ویل چې باید د دا لونګۍ لمونځ نه کوي بیا د دوی کور ودان بیا په خولۍ را روا کړي بیا په لس سر را روا کړي مګر د هغه د لونګۍ جلا قدر و د سړي چې به څو قدر و د لونګۍ بیا ور ډبل بیا کوي نو اوس زه دغه مطلب ته وایي سړی خالي په وزن نه درنی شي په لونګۍ و په عمل درنی شي بای عمل یې مې دا لونګۍ بیا لږ نور زیات د قدر اوس هم چې دا زاړه خلک یې تړي ملک شاه جان اکا و ملک محمد شاه اکا و شیرال به ډېر ښه خوند یې کاوه خلک به ډېر په قدر د ده چې به څو عزت و لونګۍ به یې د غونې ور ډبل کړي عزت نو زما ګور پښتنو دا خیال دی چې رواجي پښتنواله ده نه کوي باید چې خپل اصلي پښتنواله راواخلي برته خپله لونګۍ وتړي خالي د کلچر پر ورځ نه چې ما چې وایخي په پیسو ساتکي دپاره یې وتړي زما خدای اراده ده انشاءالله همیشه به یې تړم دا به نه پرېږدم نو همیشه به دا انشاءالله د پښتنو دغه کلچر دی دا به ګرد ملک ټیک دی کور د ودان ډېره مننه ډېره مننه له موږ سره دلته دا د کلچر د ورځې په مناسبت سره ماشټر شیرزمان صاحب هم موجوده دی د کلي خوشاب خانوزۍ کلي خوشاب نو د کلچر په باره کې به له ده زه هم یو څه پوښتنه وکړو دی به هم خپله وینا موږ ته وکړي په مشرانو کې نو دی هم د علاقې په مشرانو کې شمار دی السلام علیکم وعلیکم السلام عمران ستړی مه سې څه حال دی څنګه یې نو ستا تاثرات په دغه ورځ په باره کې ته هم بیان زما تاثرات دا دي چې د پښتانه یو ډېره غټه معنا ده د پې معنا پر واده پت معنا پر واده ټینګ پښتون به پر خپل قول پر واده باندې ټینګ او د شین بیا جلا خپله یو معنا ده شګړه یعنې دی به د هر چا خیر غواړي دی به د هر چا په ښو خوشحاله کوي په بدو بیا بد کوي او تې معنا توریالی دی به توریالی دی به ننګیالی دی به بیټک لري دی به دسترخوان لري دی به له میلمانه نه پټوي دی به هر چا ته د ده د وس مطابق چې څه خدای وده ته وس ورکړی دا به ورکوي او معنا وګړی معنا بیا دغه دی چې د چا په غم په شادي په دا کې دی شریکت کوي تر هر چا سره د څو قدر د امداد رسي او نون معنا ننګیالی نو دی چې دی تورم چلی پر خپل وخت باندې یعنې همیشه دلته چې کله پاکستان ازادېدی هم پښتنو ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دا پاکستان پنجابیانو نه دی آزاد کړ دا یقینا د KPK او دغه د بلوچستان پښتنو ډېر غټې قربانۍ ورکړي دا جلا خبره ده چې نن پښتون په ګرده دنیا کې ټارګټ دی چې دا د شرګرد دی دا د شرګرد نه دی دا ډېر غیرتي قوم دی دا پر دین باندې ټینګ دی دا پر ایمان باندې ټینګ دی دا پر خپله واده باندې خو موږ برته دا وایو چې خدای ته وګوري پښتانه برناکمه ټارګټ کوي وسلام ملګرو دلته له موږ سره د رود ملازۍ غرشنانو عبدالعزیز صاحب موجوده دی نو له ده زه به مال وکړو ده ماشاءالله ښایسته لونګۍ تړلې ده عبدالعزیز صاحب ستړی مه شې ډېره مننه مهرباني دا د کلچر ورځ په باره کې خصوصي پیغام ورکړه او پنځه خبرې برر د کلچر ډے په باره کې چې موږ کوم لیکچر ورکړو خبره وکړو هغه دا تر دغه د کلچر ډے د دې ترجمه د دې ایکسپلینیشن دا ډېر اوږد مثال دی د پښتانه په حواله د غیرت په حواله د کردار په حواله د وقار په حواله
چې کوم وخت یو چا مجلس کاوه دغه روانو ګاډۍ روانه وه په دې کې لیډیز حضرات سپاره یو پښتون ورغلی لونګۍ پر سر وه نور ګرده ناستو په تور سر چې ورله هغه بیادبي د ما پې هغه کوم زنانې چې هغو پر مخ پرده راکش کړه چې راکش یې کله دا نور ورته ویلې دا څه پېښ وه چې دا دونه خلک ناست وو مخ د نه پټاوه چې دا دغه راوغته مخ پټ کول دا پښتون و دا له غیرته ډک و دا له ننګه ډک و دا له دینه ډک و دا هر څه درلود د دغه پر موږ دونه روب پرېوتی چې موږ یې بلکل موږ هواسکوب یې ټیک کړو نو دا درونوالی د انسان خاص کار د پښتانه په دا لونګۍ کې چې ما درته ویلې که د چیر پر سر دا زموږ مصر دی د علاقې الله پروردګار د عمر دراز کړي امین دا دلته په لقب د ماما موسمه دی ماشاءالله د ده کردار تمام دنیا ته معلوم دی او دا ځای هم د ده دی چې دا کوم کلچر دی دلته موږ یا تاثرات ورکوو کمرشل خبره کوو دا هم د ده برکات دي دا د خدای پاک دا زموږ د علاقې دا تر خلک نه باسي د پښتنوالي یو کردار دی پښتانه هغه د 5000 سال قبل کوم پښتانه چې و د هغوی روایت و هغو دغه پیشن شو چې بیا بدله که په هغو کې دونه پیغور چې د خپل روایت د خپل ثقافت بیا بدل کړي هغه بیا چینج کړي هغو ډېر بد په مني چې بابا تا دا د پلارو د نیکه رواج ولې پرېښو لونګۍ د ولې تشه کړه نو په دې کې دونه روب دی چې کوم دغه یې شملوري یا د لونګۍ والی ما لیدلي دي د مړو په فیصلو کې که ګایدلي دي دغه د کلچر ډې والا ګایدلي دي نو هم دغه نه ګایي په هغه کې چې کوم روب دی په هغه په خبره کې چې کوم وزن دی نو الله د موږ ته خاص کر دا ینګ نسل نوي کې طبقه دا د نوي صدۍ په کار دا دی چې هغه هم دا د نیکو د ابا او د اجداد رواج دا کلچر دی دا لونګۍ پرې نږدي دلته له موږ سره ماشاءالله په ځوانانو کې مثلا خو وګی دلته چې خپله وینا وکړه اکمل خان موجوده دی زموږ د خانوزۍ بلوزۍ تعلق لرونکی نو له ده زه به مال وکړو د ځوانانو هم په دا دغه کې خامخا دلچسپي وي نو د ده تاثرات به معلوم کړي چې د ده په دا باره کې اکمله ستړی مه شي څه حال دی څنګه یې ښه صحت برابر چې ته رالې موږ ته د ټیم راکړې او وخت راویستلی یم نو تا ته خو نن معلومه ده چې کلچر ډېر د دغه باره کې زه ټولو پښتنو ته وارم مرکب یم نو کلچر ډېر خو نو دا دغه دی خالي لونګۍ به نو نه پر سر کوې چې بس تا نن لونګۍ پر سر کله تا خپل دغه وکړی ته به خپل اتڼ ته به خپل دود و دستور دا بر شی به دا کلچر ډې کې دغه کوې بل کلچر ډې خو نو خالي دا نه دی چې بس ته لونګۍ ته په کال کې واره دا خبره تازه کړې چې مثال خلک ته ښکاره کوي چې زموږ پښتنو زړو سپین ږیرو دغه پر سر کول یا دغه کول دا ډېر ښه دغه دی او له ځوانانو خو بالکل ووتی که څه چا لونګۍ پر سر کوله چا نه پر سر کوله چا چیز کوي چا چیز نه کوي باید دا چې وارې په کال کې سړی تازه کوي کور ده ودان کور ده السلام علیکم وعلیکم السلام عمران خان ستړي مه شئ څه حال دی څنګه یاست دلته له موږ سره زموږ د خانوزۍ رحمت الله صاحب موجوده دی نو دا مصران وګایدل د کلچر ډې پر ورځ په باره کې به هم دی دوې خبرې وکړي او د مصران په باره کې به هم خپل تاثرات بیان کړي عمران خان ډېره مننه تا چې موږ ته وخت راکړي زه خو اول تر ټولو له مخه تمام پښتنو ته د دغې ورځې مبارکي وایم او بل کومه دا کلچر ډې چې ده نه دا زموږ د ابا او د اجدا یو ثقافت و لکه لونګۍ لکه پټو لکه نوره مېمانوازي و دا او دا چې وه باید چې موږ ځوانانو طبقه ته دا میسج ورکړو چې موږ دا خپل زوړ رسم رواج چې دی هغه نه پرېږدو او تر دغه له مخه کوم زموږ سپین ږیري چې ناست وو هغو په ډېر تفصیل سره پر دا مجلسونه وکړل لکه حاجي ملازم لالا اخندزاده صاحب عبدالعزیز صاحب او سردار عثمان و شاه زمان صاحب نو هغو دوی ته دم الله توفیق ورکړي او انشاءالله زه خو دا وایم چې دا لونګۍ موږ خالي باید چې په دا یوه ورځ نه وتړو چې دا یوې ورځې باید چې موږ پر دا باندې همیشه توب وو ډېره مننه ستا ډېره مهرباني السلام علیکم ملګرو دا زما نوی چینل دی د خانوزۍ بلوزۍ کاریزات پښین برشور او د شاوخوا علاقو د ګرد بلوچستان د ښایسته ښایسته ځایو او معلوماتي ویډیو دپاره دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیوټیفول خانوزۍ او اخري کې د دغه دا کوم ګنټۍ چې د بیل آیکن دغه هم دباو کړئ نو به زما د ویډیو نوټیفیکیشن ته ایله درځي ډېره مننه بیوټیفول خانوزۍ دغه سبسکرایب